سړی د ښځې سره به هغه پروت یو دی په څلورو ګواهانو پسې ګرځي چې راشئ وینې وایي چې هغه واپس راځي یا رسول الله هغه به کار کړي خپل واپس په متلیزان به یې څنډلې نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې ولې ته د الله دا خبره نه منې یا رسول الله ولې نه منم خو تعجب کوم ډېر عجیبه کار دی نو ډېر ناشنا کار دی نو دا څلور ګواهان دا د دې دپاره دي چې ذره برابر په دې څیز کې شک پاتې نه ځکه دا وړه خبره نه ده او بیا چې دا دومره سخته سزا مقرره ده دا هم په دې بنیاد باندې مقرره ده هسې بېسه نه ده مقرره چې چا څوک هم په زینه ولي ډز به دې وباسي دا داسې نه ده په دې کې یو خبر راته ډېره عجیبه را یاده شوه په یو زمانه کې دا خبره په پاکستان کې راچپته شوې وه وایي چې د رجم چې کومه سزا ده د یو شادي شده دپاره د سنګسار چې کومه سزا ده په کاڼو ویشتل په ګټو ویشتل هغه مړ کول دا سزا ده د ختمه کړی شي او د دې په ځای کې چېرته لږ اسانه سزا مقرر شي او ډز به ترې وباسو په ګولۍ به وولو په تماچه به وولو لږ اسانه به شي په ټوپک پې وولو هغه ته به لږ اساني او د الله په مخلوق باندې شفقت او رحم دا به موږ نو هغه روایت چې